باب دې په بیان د هغه غسل کې چې هغه سنت وي. مسنونه غسل څلور قسمه باندې امام صاحب پنځ باندې څلور قسمه غسل سنت طریقه ده. اول نمبر غسل د جمعې په ورځ باندې، د جمعې په ورځ باندې لمبل او غسل کول دا سنت دي، په دې کې ډیر ثواب دی. دویم نمبر غسل چې د اخترونو په ورځ باندې لمبل، وړو کې اختر یا د لوی اختر په ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده. دریم نمبر غسل کول په ورځ د عرفه باندې، د غټ اختر نه یو ورځ مخکې ورځ د عرفه وي، په دغه ورځ باندې غسل کول دا سنت طریقه ده. او څلورم نمبر غسل کول په وخت د احرام تړلو کې، چې کله یو انسان احرام تړي د حج د پاره یا عمره د پاره، د دین وړاندې د میقات ندیخ وا غسل کول دا سنت طریقه ده. باب الغسل المسنون، باب دې په بیان د هغه غسل کې چې هغه سنت دی. وهي اربعه، دا په څلور قسمه دي. عند ابي حنيفه رحمت الله تعالی علیه، پنځ د امام صاحب باندې. زمون امام صاحب نوم نعمان نامه وا، د پلار نوم ثابتو، او د مبارک چې کوم دی کنیت ابي حنیفه او لقب امام اعظم وو. نو پنځ د امام اعظم صاحب باندې غسل چې دی په څلور قسمه دا سنت دی. الاول، اول نمبر غسل الجمعه، غسل کول په ورځ د جمعې باندې دا سنت دی، د جمعې په ورځ غسل کول سنت دی. والثاني، دویم نمبر غسل العیدین، غسل کول په ورځ د اخترونو، وړو کې اختر یا د لوی اختر په ورځ غسل کول سنت دی. والثالث، دریم نمبر غسل یوم عرفه، غسل کول دی په ورځ د عرفه دا سنت دی. والرابع، څلورم نمبر غسل الاحرام، غسل د پاره د تړلو د احرام عند الميقات، د میقات نه وړاندې دا سنت دی. برحمتک یا ارحم الراحمین، پر رحمت ستا سره اے ارحم الراحمین، اے رحم کون کیا د ټول رحم کون کو نزیات رحم والا ذاته، ستا پر رحمت سره دا کتاب اختتام ته ورسېدو. تمت بالخير، مبارک شه. باب الغسل، باب دې په بیان د غسل کې هغه غسل المسنون چې سنت دی. وهي اربعه، دا څلور قسمه غسل دی. عند ابي حنيفه رحمت الله تعالی علیه، پنځ د امام صاحب باندې. الاول، اول نمبر غسل چې دی غسل الجمعه، غسل د جمعې دی. والثاني، دویم نمبر غسل غسل العیدین، غسل د اخترونو دی. والثالث، دریم نمبر غسل یوم عرفه، غسل کول په ورځ د عرفه باندې. والرابع، څلورم نمبر غسل الاحرام، غسل د احرام دی. عند الميقات، پنځ د میقات، یعنی د میقات نه وړاندې د احرام د پاره مخکې لامبل